السلام علیکم. نننی چې کوم زموږ ویډیو نه د اصل کې د وزن په حواله سره ده. زموږ سره ډیر داسې مریضان نازي د هغو وزنونه سیوی نن سبا وزن د هر چا مسله ده، که هغه ډاکټر دی که مریض دی که د کور زنانه دي. د هغې وجه ده چې یاره زموږ هغه شان ورزش نه کیږي، ناسته زموږ سیوا ده، خوراکونه زموږ ډیر ګډوډ دي. نو اول خبره خو دا ده چې یاره کله هم د چا وزن سیوا کیږي د هغې اول وجه معلومول غواړي. موږ ته ډیر داسې مریضان نشي هغوی یا د ځانه انجکشنې شروع کړي یا مطلب ګولۍ شروع کړي، نو د هغې بیا ډیر وجوهات دي. ځکه ډیر مریضان دي چې هغوی ون اپریشنونه پورې کړي دي او هغوی بیا پریشانه چې یاره زموږ وزن خو اول کم شو بیا دوباره بیا په بره روان شو. نو د هغې اصل کې هغه اولنی کاز معلومول غواړي چې یاره دا وزن کم شوی ولې دی، سیوا شوی ولې دی. په دې کې ډېر داسې وجوهات دي، خدای مکړه چاته د تایراید بیماري یعنی چاته ډیپریشن ځي، د هغې که ټریټمنټ وشي نو د انسان هغه وزن بغیر د ګولو نه او بغیر د انجکشنونو په خپله ټیکېدی شي. نو داسې ډیر مریضان بیا داسې چې یاره هغه چونکې د خوراک د وجې یا لکه مطلب د ناستې د وجې د هغه وزن سیوا شوي، نو د هغې دپاره نن سبا ډېر جدید او ډېر ښه طریقې راوتې دي چې هغه بغیر د اپریشن نه ستاسو وزن چې کوم دی ښه پوره راکمېدی شي. خو څومره چې علاجونه دي، که هغه اپریشن دی که هغه ستنې دي که هغه ګولۍ دي، دا تاسو ته صرف یو سپورټ درکوي چې یاره تاسو ته لار اسانوي. باقي چې کوم محنت دی هغه بیا هم ستاسو خپل دی، خوراک او دا شیزونه دا به تاسو بیا هم ځکه چې د دنیا یو شی هم د الله د ذات نه علاوه پرمننټ نه دی، هغه دوباره بیا خپل دغه کوي. نو په دې کې دا ده چې یاره کم کوشش وي که هغه د وزن په حواله سره وي چې هغه انسان پرزسټنټ وساتي. دا زموږ سره یو مریض دی، زموږ پرویز صاحب د بریکوټ دی. او ستاسو اول وزن څومره و جی؟ 140 جی. او اوس څومره دی جی؟ اوس یې دغه 100 102 دی. ټیک شو جی. دوی ته ډېرې مسلې وي، د ملا مهرو مسلې هم وه، د زنګونانو تکلیف ورته هم و، او دا داسې وي لکه په دوی په کیس کې که تاسو ګورئ لکه 40 کیلو وزن تاسو ایکسټرا وړئ، د دې مثال لکه تاسو چې 40 کیلو وزن تاسو راغستی او هغه ګرځوئ. نو په دې کې که چېرته هم نن سبا ډېر اډوانس ټیکنالوجیز راغلي دي، پای کې د اپریشن نه علاوه زموږ سره مختلف قسم ستنې دي. په ستنو کې بیا دننه ډېر قسمونه دي، او دا داسې نه ده چې یاره یو ستن په یو مریض خراله نو دا به د هر مریض دپاره ښایي. د هر مریض دپاره علاج جدا دی. داسې مریضان پکې موږ ته راشي چې هغه راغلي د ستنو دپاره وي، خو هغو ته موږ نور ډایټ شروع کړو. ځینې مریضان داسې هغو ته ګولۍ شروع کړو. نو په دې په حواله سره که چاته هم داسې مسلې وي او که تاسو ځینې مریضان داسې راشي چې هغو د زنګونانو او د ملا مسلې وي، هغو اپریشنونه وکړي، بیا په ژړا ژړې وي یاره زموږ اپریشن ناکامیابه شو، نو په هغې کې اصل کې نه هغه ډاکټر ته قصور وي نه مریض ته قصور وي. د هغې وجه دا وي چې که تاسو چېرته د ملا اپریشن وم کوئ او تاسو وزن نه یې راکم کړی، نو تاسو چې کوم د ملا مهره چینج هم کړی یا په هغې ځای کې سکرو ولګو، بیا به هم په هغې ملا باندې هغومره بوج وي کوم چې په هغې باندې مخکې و. نو دا خو چې کوم قدرتي مهره ده هغه هم وخوځېده، نو که بیا د انسان جوړ کړی شوي مهره به بیا څومره پورې کار وکړي. نو که تاسو هر قسم دغه کوئ که د هغې هغه انیشل چې کوم کاز وي هغه تاسو نه یې ټیک کړی، نو هغه مسله به تاسو ته بیا بار بار راکېږي. که تاسو اپریشن کوئ هغه اپریشن به ناکامه کېږي. نو د دې